صحابه فوراً ځي حضرت عثمان رضی الله عنه لاړ په زرګونو روپۍ راوړې اشرفې اوښان او اسونه او سامان یې راوړو وایي دا د الله په نوم وقف حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمای وی په دغه ورځو کې ما سره پیسې لګې وي ما وی چې نن به د ابوبکر نه نمبر وړم ان سبقته ما ته چې ته مخکې سبقت نه دی کړی مخکې شوی ته نیم نن به ته مخکې کېږم دواړه دوستان وی ما غوټ چې کور ته لاړم ارس مې نیم کړل راو مېړل حضور پاک ته مې کېښودل ناست یم ګورو چې ابوبکر به څونه راوړي هغه سره شی کم دی وی ابوبکر لږ غوندې مال راوړو کېښو چې الله رسول دا واله حضور پاک خو ډېر هوښیار و پوه شو وی ما ته وی عمره څونه مال دی راوړو مې د الله رسوله غوټ مې نیم کو نیم مې الله او رسول له راوړو نیم مې بچو ته او ښځې ته پرېښود خوشحال یم چې شی د ابوبکر نه ډېر دی مال او نمبر مې یوړو وی ابوبکر ته ابوبکر څومره مال دی راوړو وی صاحب کور کې مې چې سمندل ټول مې را جارو کړل او مې او ابوبکر ښځې بچو ته څه پرېښودل وی ترکت لهم الله ورسوله پښتانه وایي چې خدای او رسول شته نو بیا څه غم هغې ته مې خدای او رسول پرېښود صحابه داسې د پیغمبر په خبره دغسې عمل کوي کله چې حنین او تاس فتح شو بلا غنیمتونه مسلمانانو ته حاصل شو نو حضور پاک د مکې هغه خلک چې د 2-3 ورځو مسلمانانو هغوی له ډېر مالونه ورکړل چا له 100 اوښان او چا له لږ او چا له ډېر بلا مالونه یې وله ورکړل انصوارو له هغه مره مالونه ورنه کړل د مدینې خلکو له انصوارو یو بل سره ګیلې معنی شروع کړې هلکه پیغمبر علیه السلام خو قریشو له مالونه ورکړل هغې خلکو له چې اوس ورسره مونږ جنګ وکړو هغې خلکو له چې زمونږ په تور اوس هم د هغې وینې پرتې دي او څڅېږې دی او مونږ له نه راکوي هلکه چې کله سخته راشي نو اوازونه مونږ ته کېږي ځکه دغلته یو سخته موقعه نو حضور پاک اواز وکړي یا للانصار ای انصارو راشئ مدد چې سخت نو مونږ ته اوازونه کېږي مال نورو ته میلاویږي د هلکانو دا خبرې وکړې فوراً حضور پاک ته اطلاع ورسېده وارس چې اطلاع ورسېده انصوار یې ټول په یو تمبو کې را جمع کړل وی بل څوک بني ښه صرف انصوار بی ښه چې را جمع کړل سنګ انصوار په هغه تمبو کې نو تپوس یې ته وکړه نور خو د سره څوک نشته که نه ټول انصوار یې پردي خو نشته وی یو راکې شته وی هغه څوک دی وی یو خورایې مو پکې راکې دی دا حضور پاک د دې خورایې کې دی ځکه د نیکه مور یې د دوی د قوم نه وه نو حضور پاک وخندل وی ان ابن اخت القوم منهم وی خوراییم په قوم کې حسابي پروا نشته نو حضور پاک فرمایي هغوی ته وی څه خبرې مې اورېدلې دي چې کوم مشرانو هغې وی صاحب مشرانو څه نه دي ویلي او د هلکانو ویلي دي درو خو به هغوی نه څه یې ویلي دي وی دی وی چې سخته راشي نو اوازونه موږ ته کېږي مالونه نورو له ورکوي او دیم ویلی دی چې ټول عمر جنګونه مونږ کړي دي اوس هم زمونږ د تورو نه د دې کافرانو وینې ساسي اوس هم لمدې دي ورسره نږدې جنګ کړی دی نو مونږ له مال نه راکوي هغوی له سلسل اوښان ډېر شی دی یو کس ته ورکړه حضور پاک ورته څه فرمایي یاره عجیبه پیغام په خدای قسم هوښیارتوب دومره چې د حد نه وتی الله والا پوهه ورکړې هوښیارتوب رسول الله مبارک ورته فرمایي دوه خبرې ورته کوي وی دوی له مې مالونه ځکه ورکړل چې دا کچه مسلمانان دي هلکې له اسلام پوره نه دی ننوتی نو دا مال ورکومه چې د دې په وجه یو پوټې اسلام سره مینه پیدا شي او خوشحاله شي مطلب دا چې اوس د مدینې ته واپس ځم دوی په مکه کې بیا بغاوتونه کوي زه به بیا د مدینې نه راځم ورپسې جګړې د دوی د زړه مینه پیدا کوم ځکه مال مې ورکړي دا خو یوه خبره شي دویم ورته څه وایي های وی ستاسو مال خوښ دی که پیغمبر هم خوښ دی وی خلک به کور ته اوښان بوځي او ګډه چیلی به بوځي او تاسو به ځان سره محمد مصطفی بوځئ صلی الله علیه وسلم د الله رسول به بوځئ وایي مال دولت اوښان ګډه چیلی بوځي هم خوښ دي که رسول الله مو خوښ دی هغې وي زموږ رسول الله خوښ دی مال ګډه چیلی هم نه دي پکار یو خبر او بس منل صحابو کې بیا دویمه نشته څه چې پیغمبر وایي بس فورا عمل کوي هغې ته پته ده چې د پیغمبر خبره ده الله خبره ده
قرآن شریف کې الله فرمای لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره چې تاله چا لاس راکړه د حدیبیې پر ورځ او تا سره چا بیعت وکړو عزت خوشحاله د الله خوشحالي جنت دی دا جنتیان دي د پیغمبر دا بیعت دی او څه انما قرآن شریف کې الله بل ځای کې فرمای ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله چې تاله چا لاس درکړه داسې ده چې الله له لاس ورکړي تاله لاس درکړه داسې شو چې چا له لاس ورکړي الله لا د پیغمبر لاس ورکول داسې دي تا سره چا معاهده وکړه داسې شو چې الله سره معاهده وکړه او وروسته سخته خبره ده چې بیا چا ماته نه کړه او که ماته کړه نو ګوره سخت عذاب دی وله زما رونو حضور پاک یو ځل د سرو زرو صحابه به د پیغمبر د شکل هم تابعداري کول د سرو زرو ګوتمې جوړه کړه ګوت چې راغې سار له ټولو سرو زرو ګوتمې جوړې کړې دي زر یې وغورځول لرې کړه وي تاسو باندې ما خو مهر دپاره جوړه کړې وه چې د مهر په ځای بیا د سپینو زرو جوړه کړه او بیا صحابه ورته وایي چې ګورې د سپینو زرو ګوتمه جوړولی شي خو د څلور نیمو مسقالو نه دا څلور نیمو ماسونه لا تتمه مسقاله څلور نیمو ماسونه به نه زیات دی د هغې نه کم به جوړی سړو دپاره د سرو زرو استعمال ممنوع دی ګورئ لکه اوس هم بعضې سړي لکه د ښځو په شانتې د لاکټو هغه زنځیر اچوي او په دې غاړه یې چول او بلکې بعضې مې لیدلي چې لاس ته بنګړې اچوي واه واه هلکه دا د ښځو خاصیت دی سره زر مکمل ممنوع دي د سړو دپاره مونږ له به خدای په جنت کې راکړي انشاءالله سره زر او ریخم دا د ښځو دپاره دي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی او حجر اسود ته مخامخ ودرېد ورته څه وایي ای حجر اسوده زه دې ښه پېژنم ما ته ښه پته ده چې ته یو کاڼی لا تن چاله فایده هم نشي رسولی ولا تضر چاته نقصان هم نشي رسولی یو کاڼی به چاته څه فایده او نقصان ورسوي او که ته وې د قیامت په ورځ خو به دا فایده رسوي حضور پاک فرمایي چې چا حجر اسود ښکل کړی دی یا استلام یې کړی دی د حجر اسود به جبی په هغې به خبرې کوي او سترګې به وي په هغې به نظر کوي او چا چې په صحیح طریقه د اسلام او د ایمان مطابق د دې استلام کړی دی هغه له به ګوی که د خدای په دربار کې دا خو پیدا شوه نه ذاتي فایده نشي رسولی دا جبه پکې الله پیدا کړه کاڼې خو په خپله خبرې نشي کولی ذاتی دی نظر نشي کولی دا پکې چا طاقت پیدا کړه الله خو هر شي کې پیدا کولی شي نو ته چاته نفع ضرر بالذات ذاتی نشي رسولی الله وی زما د قسم د الله په ذاتي که ما پیغمبر نه وي لیدلی چې ته ښکل کړې نو ما به ته نه وې ښکل کړې دا ده چې تا ښکلوم ولې دې ښکلومه زما پیغمبر ته ښکل کړې بس ته پیغمبر تابعداري شوه ته خو ویله که په قرآن شریف کې حجر اسود ښکلول نشته نو حجر اسود به نه ښکله اوس به څه کوې ورسره په قرآن شریف کې خو د طواف طریقه هم نشته صرف ولیطوفوا بالبیت العتیق راغلی چې د بیت الله نه چکر ووهې نو به یو چکر ووهه که نه طواف یو ځل ما ته یو ملګرو ووی یو ځای کې دیره دا ډېره زړې زمانې خبره یو سړي وي زه خو د ورځې اویا طوافونه کوم زه بل وي زه خو اتیا کوم او وي زه خو د ورځې 90 ته 100 طوافونه کوم و د کاکاس خدا دا ته 100 څنګه او یا څنګه اتیا څنګه مونږ خو 2-3 نشو کولی دومره طوافونه څنګه کې یاره شک مې راغی مې دلته راشه مې طواف څه ته وایي وی طواف دې ته وایي چې حجر اسود ته مخامخ به ودرېږي او نیت به وکړې او چکر به ووایي مې یو چکر وی یو چکر طواف مې څونه دي کړي دي شمېر دي شمېرلي دي مې دا ټولو قضا به کې در باندې واجب دي اوس تکړه شه دا دروازه چې ته وې 100 مې نیتونه کړي دي او یا مې کړي دي ټول در باندې لازم دي اوس به کې اووه چکره به وی یو طواف دی ورپسې 2 رکعته مونځ دی دې ته طواف ویلې کېږي ولې نیت دې وکړو فاسد دې کړو نیت دې وکړو بیا دې هغه پرېښود او بل دې نیت وکړو نیت دې وکړو دې فاسد کړو بل دې شروع کړو ټول در باندې واجب دی اوس پې کې پړینګ په جړا شوې دا به زما پلار وکړي ما چل نه زده کې عمرې له راځي هلته خو هر قسمه خلک سوراب احمد جي صاحب د خدای پاک وبخي الله دې په قبر انوار نازل کړي
هغه وی راغې خندلې مې حاجي صاحب ولې یاره یو بابا پښتون عجیبه لوبه مې څه وی لګیا وی ما ته وی چې بچې پښتون ما وی او وی دا خلک به کله ودرېږي دا طواف ویل مې ولې وی زه خو چې راغلی ما نو دې خلکو سره روان شوی یم چې اوس به ودرېږي دا اوس به ودرېږي اوس به ودرېږي وی دا مخ به خپې ماته کړې یو کس پکې نه ودرېږي مې چې دا ودرېږي خو ته نه دا لویه سلسله ټول نه ودرېږي خو چې اووه پوره کې ولې پوره کړی وي ونه چې بیخ مې ووته چې راغلی یم تاویږم چې دا ډله به اوس ودرېږي اوس وی څوک نه ودرېږي نو چل څوک نه زده کوي حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه چې په پلاره ته مکې شریفې ته نو چې کم دی به حضور پاک دمه کړې وه هلته به یې دمه کوله حالانکې دا په شریعت کې څه فرض واجبه نه دی چې کم ځای به حضور پاک منځ کو اقا ځای له به یې ځان رسو هلته به یې منځ کو وایي زما محبوب دلته منځ کړی دی بیت الله ته چې حضور پاک ننوته دی نو رستو خبر شو چې ورغې داسې وخت کې ورغې چې رسول الله مبارک بار راووته ورننوت حضرت بلال ته وی این صلی رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور پاک منځ کب ځای کړی وی د فلانکي ځای کې ورغې په اقا ځای دوه رکعت وکړه حالانکې بیت الله کې چې په هر ګوټ کې کول نو کولی شي اوس حضور پاک حدیث ته بل ویما نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی زما نه پس به داسې خلک راشي چې یو بل سره به اختلافات شروع کړي یو به یو څه وی بل به بل څه وی یو به یو څه وی بل به بل څه وی ګوره اوس لکه اوس هم بعضې خلک وایي دا هغه مولا ومنم او کردو منم دا مړه اسې دا ځان خلاصوي دا چې کوم دی جومات امام دی ټول عمر یې ته په منبر تقریرونه ده ومنه که خو بس ځان خلاصوي ټول عمر درته چې په منبر لګیا دی او تقریر درته کوي مونځ ورپسې کوي اعتماد دې پرې کړی دی د ده منه که نه د دو منم او که د هغو منم د دو منم او که د هغو منم چاته دې هم ده ونه وی چې وروره هغه پلانکې نمبر یې لوګان کړي او دا پلانکې نمبر کړي زه پکې کم یو وکارم دا ته چاته مونه دا دې چاته مونه هلکه خو چې کم درته قابل ډاکټر ښکاري هغه پسې ځې دا نه وی چې وروره هغه ډاکټر یو څه وي دا بل څه وي د کم یو پکې ومنم اړو علاج نه کوم مه کوه چې سر وخورې دا خو چاته نه وی دا بولا وی خو خیر حضور پاک فرمایي وی که اخره کې به داسې خلک راشي یو بل سره به اختلاف کوي نو څه به کوې نو بیا علیکم بسنتي و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین عدو علیه وی زما نه پس به اختلاف راشي په څه به ختمیږي وی زما د سنتو تابعداري شروع کړي او زما د خلفاء راشدینو هغوی د سنتو تابعداري وکړي او په دې غاښونو پې چک کلک ونیسئ د دې نه ځان مه لر کوئ د سنتو تابعداري کوئ بدعت ګمراهي در سنت په مقابله کې حضور پاک یو کار کړی دی یو کار یې ویلی دی یو کار د هغه په مخ کې شوی دی مسلمان کړی دی او پې چپ پاتې شوی دی دغسې صحابو کړي دي دغسې تابعینو دغسې خلفای راشدینو کړي دي بس په هغې عمل کوه د هغې نه علاوه ته په شریعت کې څه وایي بدعت من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد چې زما قرآن او سنت کې په دین کې یو کار نه او تا د ثواب په نیت وکړه نو دا ګمراهي ده مردود دی کل بدعت ضلاله او کل ضلالة فی النار بدعت ګمراهي ده او ګمراهۍ والا به ورته دي بدعت څه ته وایي د سنتو مقابل بس د پیغمبر د سنتو اتباع تابعداري به کوئ اوس پر یو مثال درکم بعضې خلک وایي مړه دا زیاتي شی دی هسې تاسو نه یو تپوس کوم تا چې کوټه جوړه کړه او صرف د خښتو کوټه دې جوړه کړه نه دې پلستر ورکړی دی نه دې وله رنګ ورکړی دی نه دې لاندې فرش ورکړی دی نه دې بره سیلینګ کړی دی بره پلستر نه دې ورکړی او صرف د خښتو کوټه دې ورکړه د فردو دغه مثال او چې بیا دې کوټې له دې پلستر ورکړه او دې له دې بیا لاندې فرش ورکړه او بره دې پلستر ورکړه او سیلینګ دې پکې وکړه خشته فټینګ دې پکې وکړه دا مکمله شوه په دې فرض په سنتو مکمل کېږي دا سنت شو نو چې څوک در باندې کور خرڅوي نو دغه کور دې خوښ دی دغه دې خوښ دی چې دا صرف دیوالونه یو نه پلستر او نه لاندې چتي دا فرشي او نه رنګ روغني او نه پکې د بجلۍ تارونه فټینګ او نه بره سیلینګي خلک څه وایي مړه دا خو نیمګړی کور دا خو په دې نه علم وروره په دې خو زما 10 لک روپۍ نورې لګي چې دا خشته کومه
ما له به اوس کم راکې نالم په دې پیسو دا نیمګړی دی هغې ته نیمګړی وي او چې پرشي موشي خشته رنګ روغن او پلسترې موشي دا کور په دا اوس خشته دی مزیدار دی مکمل دی نو فرض دا سنت داسې دي لکه چې پلستر ولا ورکې مستحب داسې دي لکه رنګ روغنو کې د بلډینګ فرض چې مکمل کیږي او خشته کیږي په سنت او په مستحب خشته کیږي نو الله له چې ډالۍ وړي څنګه ډالۍ به وړي ستا نه تپوس کوم ته راته اوس وایه خشته ډالۍ به وړي که بېکاره ډالۍ به وړي خشته به وړي ښکلې خشته نو دا فرض یو ډالۍ د مونږ یې الله له وړو نو رسول الله مبارک د هغې د خشته کولو طریقې مونږ ته ښولي سنت ورسره دا ډولې که خشته دا اکثر یو مثال ورکوم ویم د یو سړي د زوی واده دی بل سړي په شاپر کې لاړ او 4 کیلو مټۍ یې واخېستل وروره د ښه دوکاندار نه یې واخېستل خو هغه مټۍ یې په یو پلاستیک ګوتی کې شاپر کې واچول هم پکې سره دي هم پکې تور دي هم په هغه سپین دي پکې او په موټر سایکل یې شاته امین ځان پسې لابیل وتړل او هغه سړي له یې وړله دا څه دي دا ستا د زوی واده دی دا مې د له مټۍ په تحفه کې راوړې ده هغه چې کور ته یوسي که نه او ویې ګوري ابوی واخ 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 دا دې څنګه دوست دی دا څنګه دوست دی هغې کې څه دي هغه خو ټول مټیان په یو ګوتی کې اچولي دي او په لاره ټول شړقېدلي دي د هغې نه خو بوتاوه جوړه شوې ده دا به میخې ته اچوم غوا ته به اچومنو نه په خپله خوړی شو او میلمه ته هم نه شو کېښودی دا دې څنګه دوست دی یو لکی نشته نور شي پوره دی دا دې څه دوست دی بل یو کس څه چل کړی دی هغه 1 کیلو مټۍ راغښتې ده او هغې په شکرۍ کې اچولې ده او د پاسه یې پې ښه مزېدار پلاسټک یې ښودی د پلاسټک د پاسه یې پې ګلونه مې ښودي هغه یې یوړل دا مټۍ مې راوړه ولې ستا د زوی واده دی چې کور ته یوسې ښه ده ورته راشه دې ته هوښیار وایي یو دانه جدا جدا پرته ده د اوس میلمه ته مې ښودی شو که چاله مونږ ګفټ کې وړو نو هغه هم پې خوشحالېږي ګوره هغه 4 کیلو وه او دا 1 کیلو ده دا ګفټ دی ګفټ هغې نه څه جوړ کړی دي بوتاوه نو فرض چې الله له لیږې نو ګفټ به ته جوړی او خشتکې به که نه بېکاره شی به وله ورکې نو دا فرض په چا خشته کېږي وایه په دې فرضو په دې سنتو په دې مستحبو په دې به خشته کو څه په فرضو کې دننه سنت او مستحب دي او څه خارجي سنت او مستحب دي په هغې به خشته کو مزېدار به کو نو رب العالمین ته به پیش کو نو الله به خوشحاله شي ما واورېدل اخیري خبره کوم چې ډېر خلک اوس هم چې فرض وکړي نو سنت نه کوي منډې وایي دا رواج جوړ شو جمعې پر ډېر خلک داسې کوي سنت نه کوي فرض وکړي که کور کې ټیک ده بلکل صحیح ده کور وکړه سنت حضور پاک فرمایلی چې سنت کور کوي کور نه مقبرې مه جوړوي لیکن زمونږ خلک یې کور نه کوي زمونږ مفتی صاحب مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه وی بالکل صحیح ده مسله هم دغه ده چې سنت او نفل په کور کې کوي کور نه مقبرې مه جوړوي مقبرو کې څوک منځونه نه کوي کور کې منځو کې شیطان پې تختی خو دې زمانه کې د خلکو کورونو کې مصروفیات ډېر شوي چې کور ته ورشي ماشومان پنګه پینګه ښځو سره خبرې په لاره یو بل سره ګپې شپې د دنیا څیزونه دې ته رسېدلي دي چې سړی په لاره یو بل سره مصروفیت د دنیا کار کې ونښلي نو پاتې شي نو بیا جومات کې کوه نو ډېر خلک سنت نه کوي هسې وي د کور کومه نه ګورې داسې مه کوئ قیامت پر ورځ او قبر کې به ارمان کوئ بلکې دا مې اورېدلي دي چې ډېر خلک تراویح نه کوي فرض وکوي او کور ته منډې وایي تراویح نه کوي الله واوره اوس رسول الله مبارک تهجد جومات کې اعتکاف ته ناست چې اعتکاف ته ناستو صحابه ناست دي د شپې چې ویې کتل صحابه دي د اعتکاف د ځای نه راووته او صحابو ته د جمع نفل وکړل ته تهجد یې په جمع وکړل نو څونه تنګېږي هغې خلکو الوې ملګرو ته چې اوهو مونږ خو بېګا د حضور پاک سره د شپې تهجد یعنې نفلي عبادت په جمع کړی دی صیبه خلک نور هم رالل دې ته مینا وایي جومات ډک شو په درېیمه شپه بیا حضور پاک راووته هغې دویمې شپې والا الوې صیب جومات دومره ډک شو چې څوک هم پکې نه ځایېدل دې ته شوق وایي په څلورمه راونوت د اعتکاف د ځای نه صحابه وته په قطقانو هغه پوزکې تاو کړي داسې ویشته چې حضور پاک
روزي رونوا سار روته صحابو ته سوي وي ستاسو شوق میولید مینا میولیدا چې تاسو رالی ما سره په جمع دا منځ وکړو وی یریږم چې ستاسو شوق ته الله وګوري در باندې فرض نه کي دومره صحابو شوق کا دا خیر شپې مونږ ده حضور پاک له به راتله او مونږ کې شوق نشته زما وروڼو د دنیا د کار دپاره د پیغمبر سنت مه پرېږدئ څه به وکړې خو کور ته به زر لاړ شي او مونږ څه شاړی بادې کړې مړه مونږ ته ګوره ورشئ وګورئ چین کم ځای ته ورسېد او زمونږ خلک کم ځای ته ورسېد خلکو فایدې واغېشتې زمونږ زه لاړم جاپان ته 4 ګوتې ځای پکې ما په جاپان کې بغیر د شینکین او بغیر د اونې نه دي لیدلي 4 ګوتې ځای دلته غټې غټې ځمکې دي او شاړې پرتې دي مصر ته لاړم مصر په مصر کې په خپل ځمکه کې کور نشي جوړولی سرکاري بند دي خپله ځمکه کې چې کور جوړی نو د حکومت نه اجازت به غواړي هلته کې خلکو 4 چته او 5 چته پلازې جوړې کړي بلډینګان په هغې کې په کرۍ باندې خلک اوسېږي ځمکه نشي لرکولی د آبادۍ دپاره ولې وایي زراعت ختمیږي باغونه ختمیږي راشه دلته ګوره اوس اعلی اعلی قیمتي ځمکې دي او خلکو پکې کورونه جوړ کړل ځمکې تباه شو برباد شو ورشه چین ته وګوره په خدای قسم یو ځای کې را روان باغونه ختمېدل کم ځای د انارو او داسې ځای په دی دا خلک ناست و انار یې خرڅول یو ځای کې مونږ ودرېدو مونږ وې دا لږ انار به راول داسې انار چې دننه پکې دانه مانه نشته ټول د اوبو ډک چې زه ورکوز شم نو ما یې دې باغ کې لږ چکر ولګوم سړي ته مې ویو چې ورلم په خدای قسم ویرېدم داسې ګڼ باغ نه ختمېدو والا باغ ګڼ باغ او د باغ انارو ته هر یو انار ته پلاسټک اچولی یا لکه دغه یاجوج ماجوج ما ته ښکاري لکه دا خو په یو انار کې بشیرجانه په 100 انار دي او دا بوټي یو بل سره دومره ګڼ دا خو په لکونو کروړونو نه چې په یربونو انار دي دې ته دا پلاسټک اچول دی سینګار کړی دی هغې کار کوي مونږ ته ګوره کار ته ګوره او ډېر سنت مې پرېښود په سفر روانې مجبوري دی ده خیر دی بیا د اجازت شته مجبوري دی د باران دی ګلی ده یا تلوار دی یا وخت نه وخته دی ټیک شو رعایت پر سره وشي لیکن ته په کور کې ناستې دی نه چې سنت ته پرېښود چېرته دی په کور ناستې ماشومان به پینګار کوي د هغه به په غېږ کې ګرځی که یا به بل دوست سره په بیټک کې کښېنې ګپ شپ په لګی که نه نو دا دوست ګپ شپ خرې که د الله ولاړه ښه ده زما وروڼو د رسول الله مبارک د سنتو به مونږ که خیر انشاءالله پابندي کوو د نن نه پس سپک به نه ګورو سپک ته وکتل د ایمان نه به خلاصې په سنتو ته سپک کتل یو دا چې نه کوم یو سپک کتل د پیغمبر سنتو ته سپک کتل پیغمبر ته سپک کتل دي او د پیغمبر استخفاف او سپک کتل د ایمان نه خلاصېدل بل دغه خلک چې دا څوک درته د حدیثو خلاف خبرې کوي ته پې پوهېږي ښه راته پته هر سړی پوهېږي د داسې خلکو تقریرونه مه اورئ هغه مه شیر کوئ تام ورسره په ګناه کې برابرېږي هغه خلک چې هغه ډېر خلک داسې دي چې ملحدین دي دین نه مني قرآن نه مني پیغمبر نه مني هغه کافر دي او زمونږ په دې وطن کې اوسېږي خو ځان ته خو کافر نشي ویل منافقین دي منافقین چې یو سړی د پیغمبر سنتو ته سپک ګوري دا کوم دی نه مسلمان شو یو سړی پردې ته سپک ګوري یو سړی په اسلام آباد کې وره یو سړی د اسلام آباد په روډ د پاسه چغې وی اے رسول سن لو پردہ ظلم ہے اے پیغمبر واورا تما دا خبر چې پردہ ظلم دی د انسان مسلمان پاتې کېدی شي دقه خلق دي دغه مولایانو چې دا کم د حدیثو نه انکار کوي سنتو ته سپک ګوري د هغې تقریرونه اوري او شعر کوي او زبردست مولا دی دی ته مولا وایي نورو مولیانو هم موږ نه دین پټ کړی و ده راته راښکاره کړو د دې دپاره چې خلک واوري او خلک ټول د حدیثونه منکرین ثابت شي الله دې زموږ د دغه ښکلي مبارک پیغمبر سره چا چې زموږ دپاره الله ته جړاګانې کړي دي څوک چې به د قیامت پر ورځ زموږ دپاره د الله په حضور کې د یوې هفتې برابر سجده کوي څوک چې به الله په حضور کې زموږ دپاره خدای ته جړاګانې کوي دا دین د هغه دپاره کته مونږ قبول کړی دی د هغه اتباع د سنتو تابعداري د هغه محبت الله زموږ نصیب وګرځولی کړي دا د امید میاډېرې د عتیق احمد پلار وفات شوی دی مردیل آباد کې د علي سید رور وفات شوی دی الله یې د دواړو مغفرتونه نصیب کړي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي د معروف خیلو د کندي د اسرار خان زوی بیمار دی الله دې وله روغ صحت ورکړي الله دې وله شفا ورکړي
او چې څومره بیماران دي ټول له شفا ورکي. دا مانکوټ د شفیق زوی اپریشن دی، الله دې ولا روغ صحت ورکي. د شیرپاو عبدالرحمن حاجي صاحب دا زمون خو بالکل د جمع مرګري عبدالرحمن حاجي صاحب دا هغه اپریشن دی ورته ویلی دی، الله دې روغ صحت ورکي، الله دې ولا شفا ورکي. بعضې مرګرو خطونه را لیږلي دي، واقعي ډېرو مرګرو خطونه را لیږلي، بعضو ما ته ټیلیفونونه کړي دي چې موږ ته جمعه کې دعا وکړئ. او دا زمونږ ظهور صاحب خور بیماره ده، الله دې ولا روغ صحت او شفا ورکړي. ټولو ته جمع دعا وکړئ، الله چې څومره بیماران دي په دې جومات کې دي، په دې مجلس کې دي، په کورونو کې دي، په هسپتالونو کې دي، پروردګار ټول له روغ صحتونه او شفا ورکړي. زمونږ یو ملګری دی په دارالعلوم حقاني، حافظ شوکت علي صاحب، هغه ته هم څه ډاکټر د زړه څه تکلیف یې دی او ډاکټر ورته بائی پاس اورولی دی. دعا ورته وکړه چې الله ولا روغ صحت ورکړي، رب العالمین ولا شفا ورکړي. یا الله چې څومره بیماران دي الله شفا ورکړي. یا الله چې څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي. الله چې څوک په کومو تکلیفونو پریشانو کې پراته دي خدای تکلیفونو پریشانۍ په خوشحالو باندې بدل کړي. الله زموږ د جمع دا چې څومره ملګري دي او د لرې لرې ځای نه راغلي دي، هغه پېښور یو ځای بل ځای نه الله په یو یو قدم اجرونه ورکړي. الله د خیر